یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې یا رسول الله ایمان څه وایي یا زه به څنګه مؤمن جوړېږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. کله چې ستا نیک کارونه ستا نیک عملای هغه ته خوشحاله کی او ستا ګناهونه ته خفه کی په دې پوه شه چې ته مؤمن یې. او یو بل صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې جواب په دې انداز کې ورکړ چې کله ستا ګاونډیان هغه تا نه خوشحاله وي او هغوی ستا د خوالي اقرار وکړه ته په دې پوه شه چې ته مؤمن یې. لکه د ایمان نه پس په دې مسلمان باندې کله دی په اسلام کې داخل شو د دې کلمې په اقرار باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی به د الله د احکاماتو پابندي ساتي. دی پابند شو دی بنده شو د ازادي د عقیدې د ازادي د ژوند هغه ختمه شو. دی به پابندي اختیاري د الله رب العالمین د منشا مطابق دی خپل ژوند تیروي او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه چې کوم ژوند دی د هغه ژوند د لاندې به خپل ژوند تیروي.